أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 93 94 95 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله وی لقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق مونږ ورکړو چې نو هغه بني اسرائیل له ځای منزل چې نو هغه د ځای چې نو هغه خاو رښتینی. نو دې کې الله رب العزت د خپل احسیانو هغه آیاتونه او نښې ښیي. الله رب العزت وایي چې ګوره زما نښې او آیاتونو کې یو دا هم دی چې څوک به مخلوق چې نو هغه څوک که ځان نه عاجز ذلیل او کمزوری ګڼي خو د الله په نسبت باندې چې کله د هغه عاجز او کمزوری نه وي الله پاک د هغه له یو مقام ورکوي نو د هغې کې هېڅوک هم حایل جوړېدی نه شي. نو دغه شانتي فرعون او اهل فرعون د هغه ملأ سردارانو بني اسرائیل چې نو هغه کمزوري ګڼل ذلیل او حقیره ګڼل په اس کې هم نه حسابول. الله رب العزت هغه خلق راواغستل چې کله د هغوی ایمان راوړو د الله په ذات عالی باندې ایمان راوړو د وخت د پیغمبر تصدیق وکړو د هغه په تعلیماتو باندې روان شولو الله رب العزت هغه خلق کامیاب او کامران کړل او کوم چې ځان ته سویلو ان تر دې چې د خدای توب دعوی چې نو هغه کوله الله رب العزت هغه ذلیل او چې نو هغه د قشانته دنیا نه چې نو بینوا بوتله. نو دې خبره تعلیم چې نو هغه هم معلوم شو که یو انسان وای چې زه کامیاب شم نو د کامیابی راز دا صرف او صرف په دغه یوه خبره کې دی چې د الله هر حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق چې نو هغه پوره کړي. بس د انسان د کامیابی صرف او صرف دغه یو راز دی د دنیا هم د کامیابی او د آخرت د کامیابی هم. باقی نور چې د څومره شیزونه موږ ته د کامیابی ښکاري دا ټول چې نو هغه د ناکامۍ اسباب دي چې کله د انسان سره ایمان نه وي د الله په حکم او د الله د پیغمبر په طریقې باندې چلیږي نه. لکه پرونی درس کې تیر شولو فرعون له الله پاک دغه ټول سره زر سپین زر جواهرات یاقوت دا هر څه چې نو هغې ول ورکړول دا هغه مصر نه واخله چې نو هغه د حبشې پورې دا ټوله علاقې چې نو هغې په قبضه او کنټرول کې وه خو د الله حکم پکې نه و د الله د پیغمبر طریقه پکې نه وه. دنیا نه په داسې د ذلت په مرګ باندې چې نو هغه لاړلو او د سره د ټول لښکر او اته لاکه کسان چې نو هغه په یو ځای باندې تباه شول خبره چې نو هغه ختمه شوله. او بل طرف ته بني اسرائیل ته وګورئ چې ټوله زمانه چې نو هغې په غلامۍ کې وتلي وه د خپل کنډر مالکان نه ول خپل کور چې نو هغې قدرې نه ولو بلکې کور او کنډر خو غټه خبره ده د خپل ډوډۍ هم مالکان نه ول د هغوی نوکري به چې نه وه کړې نو هغې پورې به ورته ډوډۍ هم نه میلاوېده صرافه چې نو هغه په ذلت کې ول خو چې کله د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې ومنه او غاړه یې ورته کېښوده الله ورته په دریاب کې چې نو هغه لارې ورکړلې او په دریاب کې الله پاک چې نو هغه پورې باسل. نو که مونږ غواړو چې مونږ کامیاب او کامران شو نو د کامیابی او کامرانۍ صرف او صرف دغه یو واحد دغه یو حل دی چې سړی د الله حکم د الله د پیغمبر په طریقه باندې چې نو هغه پوره کړي په هر وخت کې. نو الله وی لقد بوأنا مونږ ځای چې نو هغه ورکړلو منزل مو ورکړو بني اسرائیل ته مبوأ صدق ځای چې نو هغه ښایسته او ښکلی. عربو چې نو هغه دا طریقه ده اصل کې صدق خو ویلی کېږي چې نو هغه رښتیا وته نو د عربو دا طریقو چې کم شیز به ښه او اعلی ولو نو د هغې کې به چې نو هغه لفظ صدق راوړو. که خیال یې کړی صورت یونس په د شروع کې هم تېر شوي مقدم صدقین
د دې لپاره به مرتبه چې دی نو هغه اوچته وي. نو آلتې هم نو الله پاک د هغې په وجه باندې چې مبوء صدقین ځای مو والا چې دی نو هغه رښتینی ښکلی ښایسته اعلی ځای چې دی نو هغه ورکړو. اوس دا څه ځای ول ورکړو نو د دې متعلق چې نو تفاسیر دوه قوله ذکر کړی. یو قول چې دی نو هغه دا دی چې مصر ول ورکړو، او دویم قول چې دی نو هغه دا دی چې مصر، فلسطین، اردن، شام دا ټولې علاقې الله رب العزت چې نو هغه بني اسرائیل ورکولی، او دې ټول علاقې د سر نو هغه سره زرخیز ځمکه وه. اوس هم چې نو هغې کې ښه ښکلي باغات کېږي، هر څه چې نو هغه کېږي. او دې ته که خیال مو کړی مخکې تفسیر کې مونږ ته ویلي ولو دې ته الله پاک روح چې نو هغه ظاهري او باطني دواړه برکتونه چې نو هغه ورکړي. ظاهري چې نو هغه پیداوار ښکلي چې نو باغونه، اوبه، بارانونه، هر څه چې نو هغه دا پکې کېږي. او باطني دا دی چې دا د انبیا علیهم السلام مسکن او مدفن دواړه چې نو هغه پاتې شوی دی. نو الله وایي موږ ولده قور کو ورزقناهم من الطیبات، او موږ دوی ته روزي ورکړله چې نو هغه پاکیزه څیزونه. فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، پس دوی اختلاف ونه کړو تر دې چې راغی دوی ته چې نو هغه علم. اوس علم نه مراد چې نو هغه څه دی؟ نو علم نه مراد هم وایي دوه قوله دي. یو قول چې نو هغه دا دی چې د علم نه مرادو یقین دی، یعنی دوی ته یقینا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت د الله د پیغمبر کېدلو چې نو هغه یقیني اسباب ټول راجمع کړل او پته ورته ولګېده چې او دا د الله پاک حق او سچ پیغمبر دی. بیا د هغې نه وروسته دوی اختلاف وکړو. نو بعضې کسانو چې نو هغه په دوی کې ایمان راوړو، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري چند کسان، او نور کسان چې نو هغه انکار وکړو، کفر وکړو. او دویم چې نو هغه معنی د علم نه مراد چې نو هغه معلوم دی، یعنی دوی ته هغه معلوم او موصوف پیغمبر چې نو هغه راغللو. نو دوی پای کې اختلاف شروع کړو چې د کم پیغمبر په وسیله باندې د هغه په نوم باندې به مخکې دوی چې نو هغه څه کولې فتح به یې غوښتلې. دوی به د هغې نه مخکې نو سورت بقره کې تېر شو چې دوی به یستفتحون من قبل، د الله پیغمبر په ذریعه به دوی نو هغه فتح غوښتلې چې موږ په دې کافرو باندې غالب راځو، اخره کې به داسې پیغمبر راځي موږ به د هغه په معیت کې دوی سره جنګېږو. او د دې پیغمبر تمام صفتونه د دوی په تورات، انجیل، د دوی په کتابونو کې موجود وو. نو علم نه معلوم، یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه معلوم صفتونه رالل، دوی ښې مشاهده وکړه او ویلیدلو. بیا د هغې باوجود چې نو هغه انکار وکړلو، او د هغې نه وروسته چې نو هغه څه شولو، په هغې کې نو بعضې کسانو ایمان راوړو، اکثر کسان چې نو هغه د ایمان نه روګرداني اختیار کړه. نو ځکه الله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. الله چې نو هغه ستا رب په فیصلو کړی د دوی په منځ کې په ورځ د قیامت باندې چې دوی په کوم څه کې اختلاف کولو. په هغه ورځ به ورته بیا چې نو هغه پته ولګي چې آیا زموږ دغه اختلاف دې موږ له څومره پیدا راکړل او څومره یې رال چې نو هغه نقصان او تاوان وکړلو. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اوس دې آیات کې الله رب العزت وایي ای پیغمبره که چېرې ته په شک کې وي د هغه څه نه چې موږ نازل کړي تا ته، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، نو پس تپوس وکړه د هغې کسان نه چې هغه لولي کتاب مخکې ستانه. نو اوس دلته نو هغه یو سوال پیدا کېږي چې که پیغمبر ته په خپل نبوت باندې په خپله چې نو هغه شک پیدا شي، نو بیا خو به نور خلک په طریقې اولا چې نو هغه شک کوي که نه. نو حضور ته چې نو هغه څنګه شک واقع کېدلو؟ نو جواب یې دا دی چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته شک نه ولو. دلته خطاب چې نو هغه مخاطب چې نو هغه د الله پیغمبر دی، خو خطاب چې نو هغه امت ته دی. مخاطب د الله پیغمبر دی او خطاب چې نو هغه امت ته دی. امت ته الله رب العزت چې نو هغه وایي، لکه پښتو کې اکثر موږ هغه متل کوو، موږ وایي لور تا ته وایو انګور تا ته اورد. نو الله رب العزت پیغمبر مخاطب دی، الله پیغمبر نو د شک تصور چې نو هغه کېدی نشي. مخاطب چې نو هغه امت دی، او امت کې هم بیا چې نو هغه درې کسانو، درې فرقې وي. یو فرقه هغه چې د هغوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه مکمل د هرې خبرې چې نو هغه تصدیق کړو، لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین. اولنۍ چې نو هغه حصه د مسلمانانو اولنۍ ډله دغه. دویم کسان هغه چې د هغوی بالکل چې نو هغه اختلاف کړو، ضد چې نو هغه د دغه یو یعنې بالکل انکار یې کړو، لکه د هغه وخت چې نو هغه کافر و. او درېیمه ډله چې نو هغه چې د هغه د بین بین وه، نه بالکل انکار کړو نه بالکل تصدیق کړو، په شک کې ول. د هغوی چې کله دا پیغمبر چې نو هغه غالب شي موږ به ایمان راوړو، او که دا کافر غالب شولو چې بیا په دې خپل کفر باندې به پاتې شو. نو الله وی فإن كنت في شک،
که تاسو نو هغه په شک کې مما انزلنا الیکا کم څه چې موږ تاسو ته نازل کړی دي او د دې پیغمبر په باره کې تاسو په شک او تردد کې چې دا د الله حق او سچ پیغمبر نه دی فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو پس تاسو تاسو کې د آی کسان نه چې هغه کتاب لولي یعنی اهل کتاب یهود او نصارا دا غوی نه د دې پیغمبر په باره کې تاسو کوي چې آیا دا پیغمبر حق او سچ دی او کنه مخکې څو کرته دي نو هغه تیر شوي دي د هغوی په خپله هم چې نو هغه اقرار کړو چې او دا د الله پاک حق او سچ پیغمبر دی او خلکو ته به وي هم چې تاسو په ایمان راړئ سورت بقره کې تیر شو کنه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب آلته دې زونه کې مختلف چې نو هغه تفاسیر آلته په یو زونه باندې تیر شو نو ځکه وایي تاسو تاسو کې داکنه تفسیر مزارع کې چې نو هغه دلته لیکلي هغه به د دې آیات د دې نه معلومه ده شوله چې په عوامو باندې لازم دی چې دوی کله په یو مسله باندې نه پوهېږي نو دوی د اهل حق علماو نه نو د هغې متعلق تپوس کوي او بیا به په هغې باندې خپل عمل کوي او په هغې باندې به چلیږي فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تحقیق سر راغلی تاسو ته چې نو هغه حق یعنی قرآن ستا د رب د طرف نه پس تاسو مه کېږئ چې نو هغه شک کوونکي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او بیا الله وی تاسو نو هغه مکه کې دای کسان چې دا نو هغه تکذیب کولو د الله پاک د آیاتونو فتكون من الخاسرین پس که تاسو دې وکړو نو تاسو به نقصان مندون کې شئ ولې چې الله رب العزت آیاتونه الله رب العزت نه الله کلام دا حق او سچ کلام دی اوس په دې کې چې چا نو هغه شک او تردد وکړلو نو دغه انسان چې نو هغه خپل لوی نقصان کوي نو ځکه آخرت نقصان دی او د همیشه نقصان ته چې نو هغه لاړ شي د جهنم مستحق مشي نو الله رب العزت وی تاسو ګورئ چرته دې سیونه کوي د الله آیاتونه دروغجن نه کوي که د الله د آیاتونو تکذیب وکړو نو بیا به د همیشه دپاره په نقصان کې نو هغه پرېوځي الله دې موږ د دغې نه وساتي ولقد بوأنا او بشک زیور کړو مونږه بني اسرائیل ته مبوأ صدق زی خیستا زیخه ورزقناهم او مونږه رزق ور کړو دوی ته من الطیبات د پاک سیزونو نه فمختلفو پس دوی اختلاف و نکړلو حتی تر دې جاءهم چې راغلی دوی ته العلم علم ان ربک بشک استا رب یقضي فیصله به کړي بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما پاسه کې کانو فیه یختلفون چې دی پاغي کې اختلاف کولو فإن كنت پس کچری تو یې فی شکن په شک کې مما لا اغسن انزلنا چې نازل کړي مونږه الیک استا طرف ته فاسأل الذین یقرؤون الکتاب نو پس تپوس کړی دای کسانو نه چې لولي کتاب لره من قبلکم مخکې ستاسو نه لقد جاءک الحق بشک راغلی دی تا ته حق یعنی قرآن من ربک استا د رب د طرفنا فلا تکونن پس مکېږه تو من الممترین لشک کوونکو نه ولا تکونن او مکېږئ تو من الذین دای کسانو نه کذبوا چې د هغوی دروغ ګڼل بآیات الله د الله آیاتونه فتکون من الخاسرین پس تو بشي د نقصان مندونکو نه